نو یا دا معنا ده لکه څنګه چې شان نزول د دې شوی دی زملونی زملونی. بعض مفسرینو هغوی ویلی دي چې دا عربو کې چې کوم دی نو ګویا کې یو دا رواجو چې کوم سړي هغه به چې کوم دی نو یو کار ته سمې به نه راتله نو دا لاس به یې دقه شانتې چې کوم دی نو ګویا کې په دې ترخونې کې ورننه باسلي او ځان به یې داسې را ټونډ کړی غوندې و. نو چې چا به هغه را بیداره و چې دې کار ته همت وکړه او دا لاس دې ترخونو نه را وباسه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته هم په دقه الفاظو کې خطاب وکړو یا ایها المزمل ځان دې رانغښتلی دی نو همت وکړه ځکه وروستو ورته الله رب العالمین د نبوت یو عظیمه فریضه او عظیم چې کوم دی نو ګویا کې احکام دا ورته حواله کوي. نو دا کنایه ده د همت کولو نه. او بعض علما فرمایي چې مزمل په معنا د متحمل سره راځي. ته چې کوم دی نو ګویا کې اوس تحمل د یو ډیر لوی چې کوم دی نو کار دا به اوس ته کې دا باندې به یو ډیر لوی ډیوټي دا په اوږو باندې راځي هغه به ته برداشت کې. او بعض علما فرمایي چې مزمل دا د تزمیل نه دی. تزمیل ویل کېږي د ځان سره څوک ملګري کول. د دې وجنه په اوښ باندې چې دا کم دوه کسان یو کس د کجاوې په یو طرف بل د بل طرف کې ناستې نو دې ته زمیلین ویل کېږي. نو مزمل دا په تشدید د ځا سره نه په تخفیف د ځا سره مزمل مزمل نه مزمل. جامع الزملاء اے ملګرو را غونډون کیا. نو معنا دا چې تا ته کوم کار حواله شوی دی دا یوازې ستا نه دی دا ته یوازې باندې سر ته نشي رسولی. ملګري د ځان سره خپل چې کوم دی نو ګوایي کې را نږدې کا د ځان سره را غونډ کا. نو بهرحال دا مختلف د دې توجیهات د دې په دې لفظي معنا کې شوي دي. مزمل په تشدید د ځا سره دا اصل کې متزمل دی د باب تفاعلنا یا ایها المتزمل تا فضا کې بدل شوی دا ذا فضا کې مدغم شوی دا مزمل ترنه جوړ شوی دی تزمل. د باب تفعیل نه دی ګورې ښه بعضې کسان داسې سوچ کوي چې دا د باب تفعیل نه دی. کو د باب تفعیل نشي نو تاسو ته موي د تزمیل نه چې شي بیا یې معنا راځي جامع الزملاء ملګري را غونډون کیا. معروف او مشهور چې کم دی نو ګویا کې هغه بیا چې کم دی نو مزمل دی مزمل نه دی. او معروف او مشهور قرائت چونکې مزمل دی د دې وجې نه دا د باب تفعل نه دی. نو یا ایها المتزمل اے ځان رانغښتون کیا په کپړه کې. نو فرمایي یا ایها المزمل قم اللیل پاسه د شپې الا قلیلا مگر ډیر کم نصفه نو نیمه د شپې او انقص منه قلیلا یا کموه د دقې نه لږ غوندې د نیمې نه لږ غوندې کم. نو چې د نیمې نه کم شي نو وروسته بیا چې کم دی نو ګویا کې ثلثه د نیمې نه کم ثلث اللیل دی. او زد علیه یا په دې نیمه باندې سیوا کېږه. نو په نیمه باندې چې سیوا شي نو بیا څه شی دی بیا ثلثین دی. په نیمه باندې چې سیوا شي نو بیا څه شی دی بیا ثلثین دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه من ثلثی اللیل رستو الله رب العالمین بیا د هغې تشریح کړی ده. نو ګوره د شپې تهجد کوه نیمه شپه د نیمې نه کمه یعنې درېیمه برخه یا د نیمې نه سیوا یعنې دوه برخې د شپې دا تهجد کوه او دا باقي وخت څه کوه دا آرام کوه. نو تهجد په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې او په پوره امت باندې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا فرض و چې په کوم وخت کې 15 منځونه لا نو فرض شوي. او بیا چې هر کله په لیلة المعراج کې 15 منځونه فرض شو
نو د تهجد فرضیت دا حکم دا بیا څه شو؟ دا بیا منسوخ شو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو اوس د تهجد چې کوم دی نو ګویا کې حکم دا دی چې دا نوافل دي، دا مستحبات دي د ټول امت دپاره. نو فرمایي یا ایها المزمل قم اللیل، پاسه د شپې الا قلیلا مگر ډېر کم. دا کم کو نه پاسې او اوده کېږي خوب کې نو خیر دی. نصفه او انقص منه قلیلا، نیم د دقې شپې نه یا کموه د دغې نه لږ، او زد علیه یا پسې واکوه ورتل القرآن، او آرام سره وایه قرآن کریم ترتیلا په آرام آرام سره. نو قرآن کریم دا چې وی آرام آرام سره مدم مدم چې کوم دی نو ګویا کې دا یې وایه، تلوار پې مه کوه، لا تحرک به لسانک لتعجل به. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو ان القرآن یفسر بعضه بعضا. نو بس هغه آیت کریمه به تاسو په تفسیر کې ولیکئ، بس دغه شوله تفسیر شو. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بشک زرد چې موږ ورته وونکیو په تا باندې هغه قول، هغه وینا درنه. قرآن کریم درته نازلو، او قرآن خو دومره درون سیز دی. د قرآن تحمل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یو قول ثقيل طرف ته چې کوم دی نو ګویا کې ته اوس روان یې. نو ګویا کې نبی علیه السلام ته الله ټریننګ ورکړي او تربیت ورته ورکړي. ښه د درون کار ته چې سړی مخامخ کېږي که نه، نو د مخکې نه ورته سړی ځان برابر کړي، ځان ورته توله کړي. نو الله رب العالمین نبی علیه السلام مبارک د درون کار ته د مخامخ کېدو نه مخکې په نفس باندې خپې کېښودلو دپاره، د مشقت برداشت کولو دپاره، د تکلیف سره چې کوم دی نو د عادي کېدلو دپاره ورته ووي چې نیمه شپه به ودرېږي، درېیمه حصه به ودرېږي، دوی حصې د شپې چې کوم دی نو ګویا کې دا به ودرېږي، ځکه چې د ورځې سړی ستړی شوي او د شپې دا پاسي. نو نفس خو ورته دا وایي چې مه پاسه، ستړی خوب وکړه، آرام وکړه. په نفس باندې د پاسه خپې کېښودلې، ځکه ورته الله رب العالمین فرمایي ان ناشئة الليل بشک راپورته سره. نو دا د شپې دا راپاسېدل چې دي، دا د خپل نفس د پاسه د خپو کېښودلو دپاره دا ډېر زیات سخت دي. و اقوم قیلا، او ډېر سیده کوونکی دی وینا لره. نو دا چې ته وکې نو ستا دا وینا به ډېره برابر شي. د ورځې چې ته نورو خلکو ته دعوت ورکې، نو د شپې به دې په دې خپل نفس باندې د پاسه خپې کېښودلي، نو دا خبرو کې به دې اثر ډېر زیات وي. نو ستا دعا دا به چې کوم دی نو ګویا کې دا ډېر زر قبلیږي، ستا دعوت به په خلقو باندې اثر انداز کیږي. ان لک فی النهار سبحا طویلا، بشک ستا دپاره په ورځ کې سبحا تسبیح ده، طویلا اوږد عبادت دی د ورځې. نو د ورځې چې کوم دی نو ګویا کې ته تبلیغ کې، د ورځې خلقو ته دعوت ورکې، نو د شپې د خپل ځان د اصلاح او د خپل ځان د کامیابی د هغې دپاره عبادت کوه. نو د ورځې مخلوق ته دعوت ورکې، او د شپې د خپل ځان د فایدې او د ګټې دپاره چې کوم دی نو ګویا کې څه کوه؟ عبادت کوه. دې وجې نه د سبحا د هغې چې کوم دی نو معنا بعضې مفسرینو کړې ده، ان لک فی النهار سبحا طویلا ای شغلا کثیرا من مشاغل الدین. د دین ډېر شی مشغولتیاګانې دي، نو بس ته په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې مصروفه یې. ښه نو فرمایي ان لک فی النهار سبحا طویلا. یا صبح د صباحت نه دی، صباحت ویل کېږي لامبو وهلو ته، مصروفیت ته یو قسم. نو معنا دا چې د ورځې خو ستا چې کوم دی نو ګویا کې مختلف مصروفیات دي، د دنیا مشاغل دي پکې، او د دین د دعوت او تبلیغ مشاغل دي پکې، ځان ته پکې نه وزګارېږي. نو دا د شپې تهجد دا ستا د خپل ځان د فایدې دپاره دی. واذکر اسم ربک، یاد که نوم د رب خپل، وتبتل الیه تبتیلا، او راکټ شه دغه الله رب العالمین طرف ته په پوره راکټ کېدلو باندې. د مخلوق نه خپل نظرونه او خپل تمې راکټ کا، او خالق طرف ته خپل چې کوم دی نو ګویا کې هر صدا متوجه کا. رب المشرق والمغرب، دا الله رب العالمین رب د مشرق دی او د مغرب دی، لا اله الا هو، نشته معبود برحق مگر دغه یو دی. فاتخذه وکیلا، اونیسه د لره کارساز. واصبر علی ما یقولون، صبر کوه په هغه څه باندې چې دوی وایي. واهجرهم هجرا جمیلا، او پرېږده و دوی لره په هغې پرېښودلو ښایسته و باندې. دا کافران تا ته به کنځلې کوي، تا ته به بدې ردې وایي، خو ته به نه دوی له جواب ورکې، نه به په دوی پسې شاته ګورې، نه به د دوی په دې خبرو باندې خفه کېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس واهجرهم هجرا جمیلا. دا خو دا حکم الو دی چې هر کله د آیات الجهاد نه دی راغلی،
کله چې آیات الجهاد راغلل نو بیا به کې تمیز او فرق پکې راغی پوه شولې په خبره باندې کنه نو چې په کوم ځای کې د جواب ورکولو چې کوم دی نو ګویا کې ضرورت دی هغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې خذوهم حیث ثقفتموهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه او داسې قسم احکام الله رب العالمین بیا راولېږل نو فرمایي وهجرهم هجرا جمیلا وذرني وپرېږده وما لره والمکذبین او دې دروغ د دې تکذیب کوونکو لره اولي النعمت چې دا خاوندان د نعمت دي د آرام دي دا خلق دا چې کوم په خپل مالونو کې چې کم دینو ګویا کې ورننوتلی دي الله فرمایي دی ماته پرېږده ومهلهم قلیلا او مهلت ورکړي ته کم ان لدینا بشک زمونږ سره انکالن زنجیرونه دي وجحیما او سوزون کې اور دی دوزخ وطعاما او خوراک دی ذا غصه ان خطلوا والا ذا غصه چې هغه بس تیریږي نه په مړی کې ښه وعذابا الیما او عذاب دی دردناک یوم ترجف الارض والجبال هغه ورځ باندې چې او بجلقیږي او بخوځيږي الارض زمکا او والجبال غرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا او بدا غرنا كثيبا ډیرکای مهیلا خویدلی شوی دا به داسې چې کم دینو د شګو ډیرکای کې الله چې دا به خوېږي په خپل باندې به ریزه کیږي نو فرمای ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم بشک مونږ را لېږلی تاسو ته داسې یو رسول شاهدا علیکم چې گواه دی په تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څرنګه چې مونږ را لېږلی فرعون ته رسولا یو رسول موسی علیه السلام اوس د نبی علیه السلام تشبیه د موسی علیه السلام سره ورکړي د مشرکین مکه تشبیه د فرعون او د فراعنه مصر سره ورکړي تشبیه په څه چیز کې ده نو ما به الاشتراک پکې څه شی دی ځکه تشبیه من کل الوجوه نه وي زید کالاسد سکوي مطلب دا نه دی چې د زید مدقسې لکۍ ده لکه څرنګه چې ده زمري لکۍ ده تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه خو په یو وصف مشهوره کې تشبیه کېږي نو وصف مشهوره د فراعنه مصر هغه ظلم او جبر او استبداد وو او اهل مکه ورسره په دقه کې یو شان وو تاسو پوه شولې په خبره باندې او وصف مشهوره د موسی علیه السلام د هغه جبر او استبداد مخه ته چې کم دینو جبل استقامت جوړېدلو تاسو پوه شولې په خبره باندې نو د نبی علیه السلام مثال هم دقه شانته چې کم دینو الله رب العالمین ورکو تاسو پوه شولې په خبره باندې دغه خو یو دې طرف ته اشاره ده دا خو چې ابتدایي آیتونه دي نبی علیه السلام ته ذهني تور تیاری ښه لکه چې موسی علیه السلام باندې کوم تکلیفونه راغلي تا باندې برازي ګورې ښه او دا غم د زورورو خلقو سره سامنا واستام ګورې د زورورو خلقو سره سامنا ده ښه د دې وجه نه خو نبی علیه السلام مبارک چې کله فتوحات حاصل کړل نو یې فرمایله هلک قیصر فلا قیصر بعد وهلك کسرى فلا کسرى بعد او د دې وجه نه چې کوم نه ګویا کې فرمایل چې لكل فرعون موسی د هر یو مبتل د پاره الله رب العالمین یو محق را لیږي د هر مبتل د پاره الله یو محق را لیږي تاسو پوه شئ په خبره باندې د دې وجه نه خو نبی علیه السلام بارک فرمایل چې علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل زما د امت د علماء ډیوټي دومره ګرانه ده لکه د بنی اسرائیل د انبیاء کرامو ډیوټي چې څومره ګرانه وه تاسو پوه شئ په خبره باندې یا زما د امت د علماء له الله رب العالمین ډیر لوی فضیلت ورکړی دی څنګه فضیلت چې الله اغیله ورکړی وو نو د دې وجه نه الله رب العالمین د فرعون نوم وانه غستلو اوس ګوره فرعون چې کوم دی کنه نو دا خو د مصر د بادشاه لقب فرعون نوم نه دی ګوره ښه دا عہده ده لکه په پاکستان کې وزیر اعظم په افغانستان کې صدر اعظم تاسو ته ما ویلو کنه یا رئیس جمهور پوه شئ په خبره باندې دغه شانتي چې کم دی نو په انډیا کې پردان منتری دغه شانتي ورپسې په بل ملک ورسره ملک سلمان هغه ته څه شی وي شاه ورته یا ملک ورته بس ملک ورته وي د هغې بادشاه ته ملک وي نو د مصر بادشاه ته به فرعون وي تاسو پوه شولې په خبره باندې د ایران هغې ته به کسرا وي د ایټلي او د روم ایطالیا هغې ته به قیصر وي نو نبی علیه السلام عهده د عهدې سره مخامخ کړي وی فرمایل زما محبوبه ستا سره چې د چا مقابله راغلی ده هغه په ظلم او په استبداد کې داسې دي لکه فرعون او الله رب العالمین دا ونه وی کما ارسلنا الی فرعون موسی
موسی هم اونوي ورسره ښه عهده راولېږله لکه څرنګه چېرته ورته ما په هغه وخت کې یو نبي رالېږلی نو مقابله د عهدې سره ده د جابر او د عادل مقابله ده نو نبی علیه السلام مبارک تشبیه الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره هغه په عهده کې او په منصب کې ورکوي ښه نو کما ارسلنا الی فرعون رسولا څرنګه چې موږ رالیږلی دی فرعون ته رسولا یو استازی فعصا فرعون الرسول نافرمانی کړي و فرعون الرسول د موسی علیه السلام فاخذناه اخذا وبیلا موږ نیسلی او دقې فرعون لره په هغې نیسلو سختو باندې وبیل سخت شدید فکیف تتقون نو څرنګې تاسو به بچ شئ فكيف تتقون عذاب الله ان كفرتم كچرت تاسو کفر وکړو یوما د هغې ورځې نه یجعل الولدان شیبا چې هغه به ګرځئ ماشومانو لره هلکانو لره شیبن بوډاګان دومره سخته ورځ ده چې په هغې باندې به هلکان چې کوم دی نو ګویا کې هغه به سپینګیري شي د ډېر سختوالي او د ډېر غم د وجې نه ټینشن چې کوم دی که نه دا د انسان ویښته د سپینوي ښه ټینشن د انسان ویښته څه کوي د سپینوي تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي السماء منفطر به نو دا اسمان منفطر به دا به چودونکی وي په دې باندې کان وعده مفعولا او د وعده د الله رب العالمین کړی شوي ان هذه تذکره بشک دا مذکور د دې صورت نه تذکرة دا نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس هغه څوک چې وغواړي نو ودینیسي رب خپل ته سبیلا سلار د هدایت لار د کامیابی لار کو څوک غواړي نو هغه د خپل رب طرف ته ونیسي ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل بشک استا رب ته علم دی چې بشک ته ودرېږي ادنى من ثلثي الليل کم یا نږدې من ثلثي الليل دغې دوو ثلثینو د شپې دوه برخې شپه الله رب العالمین ته دا علم دی نبی علیه السلام مبارک به کله په تهجد کې دومره اوږده ودرېدلو اوږده ولاړه به یې وکړله شپې مبارکې به یې لاندې وپړسېدلې ونصفه او نیمه د شپې وثلثه او درېیمه د شپې اوس ګوره ښه نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه هغه درې واړه چې کوم دی نو ګویا کې تفاسیر الله په خپله په دې ځای کې صراحتا وویل ښه القرآن یفسر بعضه بعضا وطائفة من الذین معک او یو جماعت د هغې خلقو نه چې ستا سره دي تهجد ګزار د الله رب العالمین همیشه د پاره د نبی علیه السلام د معیت د خلقو نه شمار کړل تاسو پوه شولې په خبره باندې پته ولګېدله چې کوم خلق هغه په دې زمانه کې هم پاتې کېږي خو د تهجد توفیق ورته الله ورکوي هغې ته دا اعزاز حاصل دی چې قرآن کې د هغې ذکر الله کړی دی چې طائفة من الذین معک ستا سره دي ستا ملګري دي نو د نبی علیه السلام معیت دا که څوک حاصلول غواړي نو هغه په تهجد سره حاصلېدلی شي نو فرمایي والله یقدر اللیل والنهار الله رب العالمین برابري اندازه کوي شپې لره ورځې لره اوس ورځې او شپې دا خو چې کوم دی نو ګویا کې الله په یو انداز باندې رالیږي لنډېږي اوږدېږي نو علم ان لن تحصوه نو الله رب العالمین ته پته ده ان لن تحصوه تاسو به هرګز احاطه ونه کوي په دې حکم باندې یعنی دا حکم دا پوره په پوره چې کوم دی نو ګویا کې په ځای باندې راوړل دا ستاسو د طاقت نه بهر خبره ده چې دومره د ورځې سړی ستړی هم وي او نیمه شپه الله ته ولاړ وي درېیمه برخه الله ته ولاړ وي ثلثین چې کوم دی نو الله ته ولاړ وي الله فرمایي چې ما ته پته ده تاسو باندې دا حکم چې کوم دی نو ګویا کې مشکل شوی دی خو ابتدا کې مې درته دا حکم ځکه کړی و چې تاسو مې ټرین کولی په سختۍ سره او په خپل نفس چې کوم دی نو کوچلا وهلو سره نو فرمایي فتاب علیکم رجوع کړله الله رب العالمین په تاسو باندې په دې حکم کې او اسانی در باندې راوستله اوس آسان حکم ستاسو د پاره څه شو نو فقرؤوا ما تیسر من القرآن نو تاسو لولئ هغه څه چې آسان وي من القرآن د قرآن نه معنا دا چې څومره درته سهولت وي د هغې مطابق تلاوت کوئ نو چې څومره درته آسان وي هم هغومره ورسره مونځ کوئ بس اوس هغه نصف اللیل ثلث اللیل یا ثلثی اللیل اوس هغه قید چې کوم دی نو د فرضیت هغه څه شو هغه ختم شو اوس تهجد فرض دی خو دورانیه او مدت ورله الله متعین نکو بس چې تاسو ته څومره اسانه یا هغومره تهجد کوئ ښه دا دویم حکم دی ګورئ ښه په دریم حکم کې به دا منسوخ کیږي نو فرمایي علم ان سيكون منكم مرضى او پته د الله رب العالمین ته
چې قریب دی بس تاسو نه بیماران، واخرون یضربون فی الارض، او نور دی به سفر کوي په ځمکه کې، یبتغون من فضل الله، او دی به تلاش کوي د فضل الله نه، یعنی تجارتي سفرونه به کوي، تاسو کې به بیماران وي، مسافر به وي. واخرون یقاتلون فی سبیل الله، او نور دی به قتال کوي په لار د الله رب العالمین کې، مجاهدین به د ورځې به ډېر زیات ستړي شوي وي. نو فقرؤوا ما تیسر منه، نو بیا الله حکم را اولېږلو، نو پس تاسو لولئ هغه څه چې آسان وي منه د دقه قرآن کریم نه، یعنی دقه مقدار ورسره منظم کوي، بس چې څومره درته آسان وي. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، او قائم کوي مانځه لره، ورکوي زکات لره. واقرضوا الله قرضا حسنا. نو تفاصیل د زکات اگر چې رستو راغلی وو، خو نفس فرضیت د الله رب العالمین یو اجمالی خاکه نبی علیه الصلاة والسلام له په ذهن کې ورچې دا خو ابتدایي صورتونه دي کنه. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا، او قرض ورکړي الله رب العالمین لره قرض حسن. وما تقدموا لانفسکم من خیر، او هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ د ځانونو خپلو دپاره څه د نیکۍ نه، تجدوه عند الله، مومئ به تاسو دغې لره د الله سره، هو خیرا، او دا ډېر بهتر دی، واعظم اجرا، او ډېر لوی دی په اعتبار د اجر سره. واستغفر الله، بخشش وغواړئ د الله نه، ان الله غفور الرحیم، بشک الله بخشش کوونکی مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، د دې سورت شان نزول هغه هم دقه دی کوم چې مخکې تاسو ووي، دې وجې نه بعضې علما ویلي چې دا یو ځای دواړه نازل شوي دي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. دا صورت په اعتبار د ترتیب نزولی سره 4 نمبر صورت دی، او په اعتبار د ترتیب د مصحف سره 4 نمبر صورت دی، او ما قبل سره ربط واضح دی. کوم عنوان چې التو اقا عنوان دلته دی، البته صرف یو فرق پدې کې دی، او هغه دا چې په مخکنی صورت کې قم الليل الا قليلا د نبی علیه الصلاة والسلام ذاتی او شخصي اصلاح الله کولا، او په دې صورت کې چې کوم دین ورته فرمایي قم فانذر، نور خلق کو یا روا وربک فکبر، د الله عظمت نور خلق ته چې کوم دین وګوي کې دا سمجھاو کنه. فرمایي یا ایها المدثر، ځان په کپړو کې را پټون کیا، دا د دثار نه دی. دثار ویل کېږي هغه زائد کپړې ته، تاسو پوه شئ، یو شعار دی او یو څه دی دثار دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلو کنه چې انصار زما چې کم دی نو ګویا کې انصار او مهاجرین مبارک فرمایلو چې یو مې دثار دی بل مې شعار دی. نو دثار چې کم دی نو ګویا کې دا سوای اضافي کپړې ته ویل کېږي. نو یا ایها المدثر، یا ایها المتدثر، دا باب تفاعل نه دی. ګورئ ښه تاسو پوه شئ، باب تفعیل نه دی ښه. نو تدثر سوای کپړه په ځان باندې راواچوله، تدثر سوای کپړه په ځان باندې راواچوله. نو یا ایها المتدثر، ای سوای کپړه کې ځان را پټون کیا او ځان رانغختون کیا. یا ایها المدثر قم فانذر، پاسا فانذر خوف، خلق چې کم دی نو ګویا کې او یا روا. انذار تاسو ویلی دي هغه تخویف ته ویل کېږي چې په شای شفقت او محبت او مینه پرته وي. وربک فکبر، او د خپل رب فکبر، پس عظمت بیان کا او تعظیم بیان کا. فکبر فعظم، وثيابک فطهر، طهر ثيابک، او پاکي کا کپڑے خپل. او دا تقدیم د مفعول به دا چې کم دی نو ګویا کې معنا د تخصیص فائدہ کوي، لکه ایاک نعبد. تاسو پوه شئ په خبره باندې، تاسو ویل دي کنه. نو ثيابک فطهر، نو کپڑے خپلې، نو پس پاکي کا. کپړو نه مراد دواړه کېدلی شي، ظاهري جامه، ظاهري لباس دا د هم پاک کا، او باطنی یعنی سیرت او صورت دا دواړه چې کم دی نو ګویا کې پاک کا او صاف کا. نو فرمایي وثيابک فطهر والرجز فهجر. نو د دې وجه نه مونږ او تاسو په دې پښتو کې یو متل کوم وایي لکه دا فلان کې دومره پاک صفا سړی دی چې په لمن داغ نشته دی. دا په لمن داغ معنا دا وي چې دا سړی چې کم دی نو سیرتن ډېر ښه سړی دی، د باندې څه الزام نشته دی تر اوسه پورې. نو نبی علیه الصلاة والسلام تم الله رب العالمین دا ترغیب ورکوي چې ته خپل ظاهري او باطني دواړه قسم کپړې سکا دا پاکې کا. حضرت الامام مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې په دې ځای کې د یو انقلابي جماعت د هغې دپاره خصوصي اوصاف الله رب العالمین ذکر کړي دي. نمبر 1 نو شخصي انقلاب الله ورته اخذلو چې قم الليل الا قليلا،
تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو ګویا کې نورو خلقو ته تخویف دی او انذار دی، د نورو خلقو اصلاح ده. نو بیا فرمایي چې فانذر، نور خلق در سره هم او یاروا. او د هغې بیا هغه مدارج تاسو ته بیا ما ویلي وو چې انذر عشیرتک الاقربین. درېیمه سیړۍ بیا دا ده چې خپله قبیله او یاروا. څلورمه سیړۍ پوړۍ بیا دا ده چې لتنذر ام القرى ومن حولها. پنځمه چې کوم دی نو سیړۍ او پوړۍ دا د انقلاب نبی علیه السلام ته ارتقایی انقلاب هغه دا ده چې کافة للناس بشیرا ونذیرا. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو یو سړی یو داعی چې دعوت شروع کوي، یو انقلابی چې د انقلاب آغاز کوي، نو دی به ارتقایی سفر کوي نو د ځان نه به شروع وکړي. نو بیا به خپل ملګري اعوان او انصار، بیا به خپل خاندان او قبیله، بیا به ورپسې خپل نیټورک لږ غوندې وسیع کړي، نو خپل کلی او خپله علاقه، نو بیا به د هغې نه هم چې کوم دی نو ګویا کې وسیع کړي نو ټوله دنیا. نو دا ځکه چې دی په خپله مضبوط نه دی یا د ګیر چاپیره مضبوط نه دی، نو چې کومه ونه هغه خپله کمزوري پیدا شوي نو په معمولي سیلۍ باندې ماتېږي. یا که په خپله مضبوطی خو ګیر چاپیره ترنه خاوره اوبه ووسي نو چې معمولي سیلۍ راشي نو څه کړي ورتاویې کړي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو ګورئ علماء کرامو، تاسو چې د اوس نه وروستو لاړ شئ او خپلو کلو علاقو ته د امت ته اصلاح یو غټه ډیوټي درته الله در په سر کړې ده. نو په دې کې د هر داعي او مبلغ دپاره الله رب العالمین طریقې کار ښودلی دی. خپل ځان نه به شروع وکړي، نو بیا د خپل کور اصلاح، نو بیا د هغې نه وروستو د خپل نږدې ملګرو دوستانو اصلاح، نو بیا د خپل خاندان اصلاح. نو دا تدریجي ارتقایی سفر به کوئ نو مخکې به ورپسې ځئ. نو فرمایي والرجز فهجر، والرجز فهجر، فهجر الرجز، نو پرېږدوه الرجز، رجز بوت. حدیث مبارک کې په خپله باندې د دې تفسیر نبی علیه السلام بیان کړی دی. رجز نه مراد څه شی دی؟ دا چې کوم دی نو ګویا کې بوتان ترنه مراد دي. والرجز فهجر، نو نبی علیه السلام خو بوتان پریښي وو، نو بیا ورته ولې چې کوم دی نو الله دا حکم کوي. د دې مطلب خدا دی چې ولې نبی علیه السلام نو پریښي چې الله ورته حکم کو. نو دم علی هجره، نو دا تا چې کوم بوتان پریښي دي که نه، نو په دې باندې څه وکړه مداومت پرې وکړه. نو والرجز فهجر، نو دا بوتان پرېږدوه. ولا تمنن تستکثر، چا سره ښېګړه مه کوه په دې نیت باندې تستکثر چې ته ترنه سوا طلب کې. استکثار باب د استفعال نه ماده د طلب، چاله څه څیز ورکې په دې نیت باندې چې دی به راله سبا له د دې نه ډېر راکوي. نو دا زنانه چې اکثر چې کوم دی نو چا کره غم خادۍ له ځي، نو وی خورې زه به ورله یو دړی چیني اوسمه، نو سبا له به چې کوم دی نو په دې زړه کې داسې پرته وي، وایي سبا دپاره چې ما له راځي نو د دړی چینی سره سره به راله یو جوړه هم راوړي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو الله رب العالمین نبی علیه السلام ته فرمایي چا سره ښېګړه کوې نو په دې نیت یې مه کوه چې دی به زما سره د دې نه ډېره ښېګړه کوي. پوه شولې په خبره باندې که نه. بس د الله د رضا دپاره یې کوه. صدقه دقې ته ویلې کېږي. ولا تمنن، نو ته احسان مه کوه تستکثر چې ته طلب د ډېرو ترېنه وکړې. ولربک فاصبر، او د خپل رب دپاره ته صبر کوه. فاذا نقر فی الناقور، پس هر کله چې شپېلۍ ووهلی شي په هغه شپېلۍ کې نقر، تاسو ویلي دي تراشلو ته ویلې کېږي ناقور. هغه لرګی چې دننه تراشلی شوی. شپېلۍ مو چېرته لیدلې ده؟ طالبانو شپېلۍ مو لیدلې ده چېرته؟ والې به م نه وي که نه؟ والې هم ده؟ دا زه ډېر روانکاري یې بیا. نو یو خو دا وړه شپېلۍ وي، دا خو بار چا والي دا سیټي غوندې چې یو هغه غټه شپېلۍ، هغه ګوتې چې پې خوځوي را خوځوي. نو دقه شپېلۍ چې کومه ده نو دا عموما لرګې تراشل شوې وي نو هغې ته ناقور ویلې کېږي. فاذا نقر فی الناقور، فاذا نقر فاذا نفخ، نو چې هر کله پوکې ووهلی شي، شپېلۍ ووهلی شي په هغه شپېلۍ کې. نو فذلک یومئذ، نو پس دقه په دغه ورځ باندې یوم عسیر، دغه ورځ مشکل ده علی الکافرین په کافرانو باندې، غیر یسیر نه ده اسانه. ذرني پرېږده وما ومن خلقت وحیدا، او هغه څوک چې ما پیدا کړی دی وحیدا متفردا، یک یوازې منفرد، او ځان ته دعوه دا کوي چې زه وحید ابن الوحید یما. دا آیتونه دا چې کوم دی نو ګویا کې د ولید ابن مغیره په حق کې نازل شو.
ولید ابن مغیره یو ډیر مالدار سړی و. د باغونه چې کم دینو د مکې نه راواخله تر طائفه پورې دا خواره شوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې په هغه وخت کې د کال آمدنی د 1 کروڑ دینارو نه په بار سیوا و. 1 کروڑ دینار په هغه وخت کې د آمدنی د دینه زیاته و. او په ګرمۍ او سړځۍ په هر وخت کې به د کمایي چې کم دینو دا به شروع و، آمدنی به شروع و. دا د مکې یو ډېر لوی سردار و او ریحانه قریش په نوم باندې چې کم دینو ګویا کې دا مشهور و. او د تکبر د وجه نه به ځان ته وحید ابن الوحید وي. معنا دا چې یو خو مې پلار الله یکتا پیدا کړی مغیره، د هغه مر جایداد په دې خاوره د چا نه و، او یو ځای م د هغه یو زوی م. نو یو پیرا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه ته چرته ودرېدلی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول دا آیاتونه دا تلاوت کول. د چې کله دا واورېدلو نو د وی چې زما د په الله قسم دا خو د انسانانو د پیریانو کلام نه دی. ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وما هو قول البشر. دا خو د انسان وینا نه ده. مکه کې ډیره خبره مشهوره شوله چې یاره لکه چې داسې معلومیږي چې ولید ابن مغیره اسلام طرف ته راغب شو. نو ابو جهل هغه چې کم دی نو ګویا کې د خلاف یو منصوبه جوړه کړله چې یاره ولې د اسلام نه د نفرت سوا کم. نو لاړ شو ورله کېناست ورسره. یاره ما ته پته لګېدلې ده چې ته ځې او د نبي علیه صلات والسلام سره محفل کې کېنې او د هغې نه چې کم دی نو خوراک کې او د هغې نه پیسې اخلې، نو دا خو ته ښه نه کې او دا دې سره تا ستا بدنامي کېږي. نو دی په غوسه کې راغی. زه د نبي علیه السلام ټکړو ته محتاج یم، زه به ایله بیله هغه له ځم او زه ایله بیله د هغه نه به چې کم دی نو ګویا کې مال را جمع کوم. مال چې الله سره کړي دي نو زما د په لات او په عزا باندې قسم وي، عزا باندې قسم وي، تا ته پته نشته دی چې زه څومره لوی مالدار سړی یم. ابو جهل وی چې سړی خو مې په جال کې خپل ورور راوستو. ورته وایي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا ډېر خبرې کوي، داسې سړی وي چې روغ هم نه دی، مجنون دی. د وینا نه دا خبره خو غلطه ده ستا. نو وی یاره کاهن خو به خامخا یي که نه، کهانت به یې ورسره. د وی نه 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 دا خبره دې ډېره غلطه خبره دې نه وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام به کاذب وي، دا خبره به یې د ځان نه جوړه کړي. نه نه یا کلام ما په خپله اورېدلی دی، هغه نه د کاهن کلام دی، نه د شاعر کلام دی، نه د مجنون کلام دی، او نه د کاذب کلام دی. نو ابو جهل ورته یاره څه خو به یي که نه. نو دم په دې زړه کې سوچ شروع کړو چې یاره په دې نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې اوس داسې یو لقب چسپان کمه د ولید ابن مغیره. نو دی چې کم دی نو ګویا کې سوچ شروع کړو. بره ده پکې داسې وکتل، تندی یې تریو کو، شونډې ورسره داسې تریو غوندې کو، ترینګ غوندې وکړو، په شا باندې ور واوړېدلو او بس ساحر دی. الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړو او د دا جمله کیفیت الله په قرآن کریم کې په دې ځای کې دا بیانې. په دې ځای د حرکات او سکنات ټول په ټوله الله رب العالمین بعینه هغه نقشه راخلي. فرمایي ذرني ومن خلقت وحیدا، پرېږده و ما لره او هغه چا لره چې ما پیدا کړی دی یوازې. وجعلت له مالا ممدودا، او ګرځولی دی ما د هغه دپاره هغه مال ممدودن اوږده پیلاو کړی شوی. دومره اوږده اوږده باغونه دي چې د مکې نه راواخله هغه تر طایفه پورې رسېدلي دي. نو وبنین شهودا، او زامن مې ورله ورکړي دي شهودن حاضرین، حاضر دي د سره په کور باندې چې کم دی نو ګویا کې 10 زامن مفسرینو لیکلي یا د دې نه هم سیوا دا ورته چې کم دی نو ګویا کې الله ورکړي وو. نو الله په خپلو نعمتونو کې چې شماري نو حاضر خدمت اولاد دا پکې ورته الله شماري. پته ولګېدله زامن چې کله په کور باندې د مور او د پلار سره وي نو دا د الله د طرف نه ډېر لوی نعمت دی. زمونږ او ستاسو خلق د دې نعمت نه محروم دي، غریبانان ټول په مسافرو دي. پوه شولې په خبره باندې؟ د دې وجه نه زه د خپلې علاقې د ځوانانو ته وایم زه هم دا مسافري ډېر ښه شی نه دی. کوشش کوئ په دې خپل مجبوري لیکنه ده، خو دعا د ټولو مسافرینو لپاره کومه چې الله رب العالمین
خدای زمونږ د علاقو مسافر په خپلو کلو باندې ورله الله انتظام وکړه. دا څه ژوند دی هلته؟ نو د تکلیفونو مشقتونو سره ډکه. السفر قطعه من النار، دا د اور نه چې کوم دی نو یو ټوکړه ده دا سفر. پلار نه به خبر نه، مور نه به خبر نه، بیبي او بچو نه به خبر نه، د بچو د تربیت نه به خبر نه، د ښځې نه به خبر نه. لویې فتنې چې کوم دی نو د دې د لاسه دا راغلي دي. نو په کور باندې د مور او د پلار سره یو ځای ژوند کول دا د الله لوی نعمت دی. د دې وجې نه د دې لوی نعمت الله رب العالمین اظهار ورته کوي چې وبنینا ولید ابن مغیره ته الله وی زامن مې درله په کور درکړلو، مسافر نه دي، ستا سره په کور دي. نو فرمایي ومهدت له تمهیدا، او ما تیار کړی دی د ده دپاره هغه سامان د ژوند تمهیدن په تیارولو سره. بس نوکر دی، چاکر دی، پټی دی او باغ دی او سد دی او سد دی، دا ټول هر څه مې وله ورکړي دي. ثم یطمعو، خو بیا دې تمه ساتي ان ازیده، الله فرمایي چې زه به ورله نور سیوا کم. کلا هرګز داسې نه ده. انه کان لآیاتنا عنیدا، بېشکه ده د لآیاتنا د آیاتونو زمونږ دپاره عنیدن معاندن مخالفا، دا زمونږ د آیاتونو دشمن دی. د قرآن چې کوم دی نو مخالفت کوي. سأرهقه صعودا، زرده چې زه به وخېږم د لره، زرده چې زه به پورته کم د لره صعودن په هغې چړایۍ باندې. نو مراد ترنه دا ده چې دی به چې کوم دی نو د مشکلاتو د مشقت سره خپل دا سفر دا به تامی. معنا دا چې کافر به د دنیا نه تیریږي او بیا به ورپسې وروستو چې کوم دی نو ګویا کې مشقتونه وي، عذاب قبر دی او بیا دوزخ دی. یا صعود دا په جهنم کې د اور یو ډیرکی ده چې هغې ته به ختل هم ډېر په مشکله په مشقت سره کیږي. نو الله فرمایي رهق چاته ویلي کیږي؟ پورته کېدلو ته ویلي کیږي. سأرهقه صعودا، زرده چې زه به پورته کم د لره، زه به وخېږم د لره صعودن په هغه ډیرکی باندې. نو معنا ته نه مشکلات چې کوم دی نو ګویا کې دي، یا ترنه مراد هغه د اور ډیرکی ده کومه چې په دوزخ کې به وي صعود. نو فرمایي انه فکر، دته چې کله ابو جهل اختیار ورکو نو انه فکر د سوچ وکړو، وقدر او څه اندازه یې وکړله په دې خپل زړه کې. فقتل کیف قدر، هلاک دې کړلی شي دی څرنګې اندازه یې وکړله. د نبي علیه الصلاة والسلام دپاره یو لفظ کتلو نو څه بد لفظ یې ورله وکتلو. ثم قتل کیف قدر، نو بیا دې هلاک شي دی څرنګې اندازه یې وکړله. ثم نظر، نو بیا داسې نظر وکړو بره غوندې. او ثم عبس، بیا دا تندې دای چې کوم دی نو ګویا کې تریو کو. وبصر، او مخې ورسره دا شونډې ورسره چې کوم دی نو تریو کو. ثم ادبر واستكبر، نو ثم ادبر واستكبر، نو بیا د پشاشو واستكبر او تکبر وکړو، داسې یو تریګ غوندې وکړو او داسې پکې ور واوړي. او فرمایي تکبر وکړو. نو فقال ویل ان هذا، نه دی دا نبی علیه الصلاة والسلام الا سحر، الا ساحر، مگر دا خو ساحر دی. او یؤثر، او دی چې کوم دی نو ګویا کې ينقل عن السحرة، دی چې کوم دی نو د ساحرانو نه رستو پاتې شوی دی. معنا دا چې د دا سحر د بل چا نه منتقل شوی دی دته، او دته چا دا سحر ښودلی دی. نو فرمایي ان هذا الا قول البشر، نو نه دی دا وینا دا قرآن نه دی الا قول البشر، مگر دا خو هغه وینا د یو انسان ده. دا خو د یو انسان وینا ده. اوس مخکې څه ویلو، اوس یې څه ووي. او دوی به دا وایي که نه چې انما یعلمه بشر، دوی خو دا خبره د مخکې نه کوله، بس یو کس دی هغې ورته ښایي. الله فرمایي دې ځای نه وروستو ادخال الهي شروع شو. د ده هغه ټول په ټوله حالت او کیفیت الله په دې ځای کې ذکر کو. نو الله فرمایي سأصلیه سقره، زرده چې زه به داخل کم د لره سقره دوزخ ته. وما ادراک ما سقر، او څه شي خبر کړی تا لره چې څه شی دی سقر. لا تبقي ولا تذر، نه به پاتې کوي څه څیز لره او نه به پرېږدي. لا تبقي عظاما، لا تبقي عزما ولا تذر لحما، نه به د انسان په وجود باندې اډوکې پرېږدي، او نه به چې کوم دی نو ګویا کې پې غوښه پاتې کوي. یو شیز به ترنه پاتې کېږي نه، هر څیز راکاږي او هر څیز خوري، دا دوزخ. نو فرمایي لواحة للبشر، لواحة للبشر، او تورون کې دی للبشر سرمن لره لواحه. دا به چې کوم دی نو ګویا کې د انسان دا سرمن چې کومه ده، نو دا به په وړمبني وحلت کې
چې دی ورته ورنږدې شي نو دا سرمن به یې تکه توره شي. لواحة للبشر او دا سقر دا تورونکی دی هغه للبشر د انسانانو لره یعنی سرمن د دوی لره علیها 19 او په دې سقر باندې 19 فرشتي دي علیها 19 ملکا خزنتها داسې فرشتي دي چې هغه د دوی څه دي هغه د دې خزانه دي. نو دی چې دا خبره کله دا آیتونه کله واورېدل په دې پورې ټوکې شروع کړلې ښه مولا 19 فرشتې څه دومره خاص خبره نه ده دا زموږ د یو موټي کېږي. نو الله رب العالمین ورته فرمایل دا خو ما صرف او صرف ستاسو د اندازې او د امتحان په خاطر باندې ویلي دي نه د الله سره د فرشتو څخه کمیشته دی او نه تاسو د یوې فرشتې د قوت او د قدرت مقابله کولی شئ. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه او موږ نه دي ګرځولي خاوندان د اور یعنی خزانه د دوزخ الا ملائکه مگر فرشتې دا صرف 19 خو چې کم دی نو ګویا کې نه دي نور هم ډېر شي دي. وما جعلنا عدتهم او موږ نه دی ګرځولی شمار د دوی لره دا 19 الا فتنه للذین کفروا مگر دا ازمیښت دی د کافرانو دپاره لیستیقن الذین اوتوا الکتاب د دې دپاره چې یقین وکړي هغه خلک چې هغې ته کتاب ورکړلی شوی دی قرآن ویزداد الذین آمنوا ایمانا او سوا کې مؤمنان لره په ایمان باندې ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک ونه کې هغه خلق چې هغې ته کتاب ورکړلی شوی دی او مؤمنان. نو دا چاته چې کتاب ورکړلی شوی دی اوس تورات دی انجیل دی زبور دی یا نور کتابونه دي نو هغې هم د قرآن سره موافقت لري په هغې خپل اصل کې. نو د دې وجه نه چې کوم دی نو الله فرمایي او په دې څیزونو منلو کې خو هغې چې کوم دی نو ګویا کې شریک دي الله مني دوزخ مني سقر مني فرشتې مني. نو ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض او د دې دپاره چې ووایي هغه خلق چې په زړونو کې مرض د کفر دی د نفاق دی والکافرون او صریح کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا نو څه اراده کړی دی الله په دې عدد باندې. دا عدد چې الله رب العالمین د 19 ذکر کو او په مثال چې کوم دی نو ګویا کې دا بیان کو نو د دې نه الله څه مراد اخیستی دی. الله فرمایي زه هم ستاسو دقه امتحان کول غواړم. مؤمنان به نالیدلي په یقین راوړي اهل کتابو به هم په خپل کتاب کې لوستلي نو هغې به پې هم ایمان او یقین راوړي. کافران او منافقین هغه به په دې باندې اعتراضات شروع کړي. كذلك يضل الله من يشاء دقرنګ گمراه کوي الله رب العالمین هغه چا لره چې وغواړي ويهدي من يشاء هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي. وما يعلم جنود ربك الا هو او نه پیژني لښکرې د رب ستا مګر دقه یو هغې په خپله یعنې د هغې علم صرف الله ته دی. د الله لښکرې څومره دي دا 19 نه دي ښه د دې علم په انسانانو کې هیڅ چاته نشته دی د دې علم الله ته دی چې دا څومره دي. وما هي الا ذکرا او نه دی دا سقر مگر دا نصیحت دی للبشر دپاره د انسان. کلا هرګز داسې نه ده والقمر زما د قسم یې په سپوږمۍ باندې واللیل او په شپه باندې اذا ادبر چې هر کله دا شا کي والصبح او په سحر باندې اذا اسفر چې کله رڼا کي انها لاحدى الكبر بېشکه دا سقر لاحدى الكبر دا یو دی د هغې لویو امتحاناتو یا د لویو نشاناتو د قدرت د باری تعالی نه. نذیرا يرون کې دی للبشر انسان لرا لمن شاء منکم دا هغه چا دپاره چې وغواړي ستاسو نه ان یتقدم او یتأخر چې هغه وړاندې شي جنت ته او یتأخر یا رستو شي څه شي ته دوزخ ته. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا يرون کې دی بس په تاسو کې دا الله خوښه ده څوک چې کوم دی نو ګویا کې جنت ته وړاندې کړي او څوک دوزخ ته رستو پاتې کړي. کل نفس بما کسبت رهینة هر یو نفس په هغه څه باندې چې کړي دي رهینة دا ګاڼه شوی دی مرهونة الا اصحاب الیمین مگر اصحاب د یمین. نو چاته چې به عملنامه په ښي لاس ورکولی کېږي اصحاب الیمین فی جنات دی به په باغونو کې وي یتساءلون او سوال به کوي د یو بل نه عن المجرمین د په باره د هغې مجرمانو کې یعنې په حال د هغوی کې ما سلککم فی سقر. نو دوی به چې کوم دی نو ګویا کې د دې مجرمانو نه تپوس کوي ښه چې ما سلککم فی سقر څه شي ننباسلی دی تاسو لره داخل کړی دی چلولی دی تاسو لره فی سقر په هغې دوزخ کې. نو د لرې نه به ورته الله دا دوزخ د جنتیانو ته راښکاره کړي دوی به پکې د خپل ملګري دوستان وپېژني او فلان کیا په خیر څنګه یې هلکه ته پکې هم تللی دوزخ ته نو دا ته پکې به کومه خوشحالۍ کې تللی ما سلککم فی سقر. نو قالو هغوی به ورته په جواب کې وایي لم نکو من المصلین بېشکه نه وو مونږ د هغې مونځ ګزارونه ولم نکو نطعم المسکین او نه وو مونږ چې مونږ به خوراک ورکو مسکینانو ته وکنا نخوض مع الخائزین
او مونږ چې مونږ به ورننوتلو سره د هغې ورننوتونکو نه كنا نخوض في الباطل خوض نه مراد څه شی دی په باطل کې ورننوتلي ښه نو په کفر کې مونږ ورننوتلي ښه مع الخائزین سره د هغې نورو ننوتونکو نه دا کوم نور کافران وو بس د هغې سره ملګري شوي نو وکنا نکذب بیوم الدین او بېشکه مونږ تکذیب کو په هغه ورځې د قیامت حتی اتانا الیقین تر دې پورې چې راغی مونږ ته الیقین دا مرګ فما تنفعهم شفاعة الشافعین الله فرمایي فما تنفعهم شفاعة الشافعین نفع به نه ورکوي دوی ته شفاعت کوونکو فما لهم عن التذکرة معرضین نو څه شوي دي دوی لره عن التذکرة معرضین چې دوی د نصیحت نه اعراض کوونکي وي مخ اړوونکي دي کأنهم حمر گویا کې دوی به داسې وي حمر خره مستنفرة تریدونکي مستنفرة تریدونکي دا چې کوم دی نو گویا کې ځنګلي خره فرت من قصرة چې دا تیښته کوي من قصورة د زمرینه قصوره اسد فهد دا ټول په معنا د چا سره راځي زمري سره راځي ښه نو فرت من قصرة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة بلکې غواړي هر یو د دې کافرانو نه چې ورکړلی شي دوی ته صحفا منشرة قرآن ورته ورکړلی شي خو داسې چې کوم دی نو ګویا کې پاڼې منشرة چې خوري وري وي دوی دا وایي چې دا قرآن د برې نه خالص چې کوم دی نو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه بس داسې کتاب راله براه راست الله په لاس کې کړي دي که نه چې الله وایي چې دا زموږ کتاب دی نو د دې دا مطلب دی کله هرګز داسې نه ده نه الله خو براه راست خپل کتاب هر چاته نه ورکوي بل لا یخافون الاخرة دا عقیده دی د دې وجې نه ساتي دا خو د یسې بانې جوړوي دی حقیقت دا دی نه یریږي د آخرت نه کله حق خبر داد انه تذکره دا قرآن کریم نصیحت ته فمن شاء ذکره پس هغه څوک چې وی غواړي ذکره حفظه دی به یاد کی او وقرأه او دی به چې کوم دی نو ګویا کې د دې قرائت به وکړي نو وما یذکرون الا ان یشاء الله نصیحت نه حاصلې مگر هغه چې وغواړي الله رب العالمین هو اهل التقوى دقه الله رب العالمین صاحب د تقوا دی یعنی بيده التقوى الله په لاس کې د تقوا ورکولو اختیار دی و اهل المغفره او دق الله رب العالمین صاحب د مغفرت دی یعنی د الله په لاس کې اختیار د مغفرت ته چې چاته ورکي او چاته نه ورکي بسم الله الرحمن الرحیم سورة القیامه ترتیب د مصحف سره 75 نمبر سورت ته په ترتیب د نزول سره 31 نمبر سورت ته ما قبل سره ربط هغه دا چې هغه کې هو اهل التقوا و اهل المغفره هغه ذکر شو او په دې کې اهل مغفرت الله واضح کوي چې دا به څوک وي ها نو دا سورت مکی سورت ده فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بيوم القيامه لا د دوی دا خبره د منلو قابل نه نه اقسم بيوم القيامه زه قسم خورم په هغه ورځ د قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او زقس او نه د دوی خبره د منلو نه ده اقسم بالنفس اللوامه ز قسم خورم په هغه نفس باندې اللوامه چې هغه ملامت کوون کدا نو چې انسان نه ګناه وشي او دا نفس په ملامت کی دا د مؤمن د ایمان نشانی ده تاسو پوه شئ په خبره باندې اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن نو چې کله تا ته دنه په دې ځل کې یو جج ناشته او هغه ته وی چې دا کار دی خنو اونکو دې ته نفس اللوامه ویل کیږي نو تاسو هغه درې نفسونه ویل دي کنه یاد دي درته کنه یو چې کوم دنو نفس اماره بالسوء ده ان النفس لاماره ده کافرانو نفس دی یو چې کوم دنو ګویا کې د مؤمنانو نافرمانه مؤمنانو ګناګارو مؤمنانو عام مؤمنانو نفس دی دا نفس اللوامه دی چې ایمان پکې وي نو دته ملامتیا ورکی احساس ورته ورکی دا کار دی ټیکو نه کو ایو نفس چې کوم نه مطمئن دی دا د انبیای کرامو او د مقربینو دا غي نفس دی او بعض علماو په دې کې لا نور تحقیق کړی دی ناغوي چې نفس اماره د کافرانو وي او نفس لوامه دا د فاسقانو د نافرمانه مسلمانانو وي نفس مطمئنه هغه وی چې دا د متعلمینو د طلبای کرامو وي نفس راضیه دا د علماء وی نفس مرضیه دا د اولیاء وی نفس ملهمه الهمنی ربی
دا د انبیاء وي او نفس صالحه دا چې کوم دنو ګوي کې د مرسلین وي نو دا سو نفوس شو او سو شو او نفس اماره د کفارو نفس لوامه د فساقو نفس مطمئنه د متعلمین و متعلماتو نفس راضیه د علماء متقیین و ربانیین نفس مرضیه د اولیاء نفس ملهمه د انبیاء او نفس صالحه د مرسلین نو فرمایي ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ايا ګمان کوي انسان ان لن نجمع عظامه چې مونږ به هرگز راجمع نکو اډوکو د دلرا بلا قادرین ولنا مونږ قادر یو علی ان پدې باندې نسوی بنانه چې مونږ برابر کو بوت د دلرا یوازې دانه چې اډوکی بوله برابر کو بلکې دا بندونه دا ګوتې بورله برابر کو نو ماته وګورئ اډوکی چې د زین اوخی جنو په وس کېدل یې آسان دي خو دا بند چې د زین به بند شي او بې ځای شي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه خلک وي ګوتې بدله ماته کم دا ګوتې ماتول خلک ولي وي ځکه د دې بیا روغېدل ممکن نه دي د سره الله فرمایي تاسو خو صرف ساده اډوکی د یو بل سره یو ځای کول وایي بلا قادرین علی ان نسوی بنانه مونږ خو درله په دې باندې قادر یو چې تاسو د دا ګوتې او د دې ګوتو دا جوړونه دا درله چې کم دینو دوباره را برابر کو بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان لیفجر امامه چې دې لیفجر امامه لیکذب امامه دا مخکې چې په د باندې کوم بعث بعد الموت را روان دی کنه نو چې دې د دې نه انکار وکي لیکذب لیفجر لیکذب چې دې چې کم دینو ګویا کې دا مخکې راتلونکي بعث بعد الموت د دین انکار وکي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو الله رب العالمین فرمایي لیفجر امامه یا دویمه ترجمه بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان کافر لیفجر امامه چې د ګناه وکي مخې ته معنا دا چې د دې بعث نه انکار کوي نو الله فرمایي دا ډیره لویه ګناه د دې ځان نه ګناه مخکې کوي یسالو نو د سوال کوي ایان یوم القیامت کله د هغه ورځ د قیامت دا د استهزاء وی دا انسان ښا نو فاذا برق البصر الله فرمایي چې هر کله ابریخیږي البصر نظرونه دا چې کم دینو ګویا کې خیره شي سترګې چې کم دینو دا توري شي ښا نو فاذا برق البصر ما تو ګوره کله کله دا برق نه په اسمان کې دا چې کله یکاد البرق یخطف ابصارهم کله کله چې د اسمان کې دا پړق وشي کنه په دې باران کې سړي باندې د سترګې ډېر وخت پورې توري وي ښا د قیامت د ورځې به هم د کافرانو دقه هیئت او حالت وي فاذا برق البصر وخسف القمر او چې تور شي بنور شي القمر سپوږمۍ خسف چاته ویل کی ومنه الخسوف صلاه الخسوف خسوف او کسوف درته یاد دی کنه ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته حضرت ابراهیم چې په کوم ورځ باندې وفات شو نو په هغه ورځ باندې چې کوم نه ګوي کې د سپوږمۍ تندر نیسلی و نو کافرانو په خپل منځ کې چې کوم نه ګونګوسې شروع کو چې د سپوږمۍ لکه چې د ابراهیم رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زوی په وفات باندې دا خفه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرېدلو او وعظ شروع کو او فرمایل چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله نور او سپوږمۍ دا د الله په د قدرت په نشانو کې عظیمی نشانی دي لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته دا نه د چا په مرګ باندې دغه کیږي او نه د چا په ژوند باندې توريږي فاذا رايتموهما كذلك فسبحوا الله واستغفروه کله چې دا نور سپوږمۍ داسې ویني چې تندر نسلی دي نو دا بهوده خبره مکوئ چې پلان کې وفات شوی دی پلان کې پیدا شوی دی دا د الله د عذاب نشانه دي لاړ شي منځ وکي نو فرمایي وخسف القمر او چې بنور شي او تور شي تندر اونیسی سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر او راجمع کړل شي الشمس والقمر دا نور او سپوږمۍ دواړه به الله راغون کی یا وجمع الشمس والقمر ټکراو بشي د یو بل د انور او د سپوږمۍ یقول الانسان نو او بوای انسان یوم اذن په د قورس باندې اين المفر اين الفرار مفر دا چې کم دینو ګویا کی اوس چرته تیخته چرته وکو چرته وتختو کلا الله فرمای هرگز دا سینه دا د تیخت ځای نشته دی ها لا وزر نشته دی بچ کېدل وزر نشته دی بچ کېدل الی ربک یوم اذن المستقر رب ستا ته په دقه ورځ باندې المستقر خامخا ورتللی او
او ټهراویدل دي بس ځای د قرار مو د الله سره دی د الله نه علاوه بل ځای نشته دی ينبأ الانسان نو خبر به کړلی شي انسان یومئذ په دقه ورځ باندې بما قدم په هغه څه باندې چې ده وړاندې کړي دي د اعمال صالحونه واخر ورستو کړي د اعمال سیئونه یا بما قدم بنفسه چې کوم اعمال د پخپل باندې کړي دي واخر او د مرګ نو ورستو پاتې کړي دي د سبب په ځای کې نو نیک کارونه پاتې کړي دي من سن سنتا حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بد کارونو لپاره یو بنیاد کې خودلې ده د خپل مرګ نو ورستو من سن سنتا سیئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها دا دواړه ترجمه به تاسو چې کوم نه غوي کې کوي ښا بل الانسان على نفسه بصيره بلکې د انسان په خپل ځان باندې بصيره شاهده د شاهدن د په خپل ځان باندې چې کوم نه غوي کې خپل ځان ته په خپل کتون کې دی دل د بل غوا ضرورت نشته دی ښا هر انسان ته خپل ځان په خپل څه دی معلوم دی د سپوشله په خبره باندې ولو القى معاذيره نو اگر کو دې ورتاو کی معاذيره هغه عذرونه خپل اگر کو دې د قیامت په ورځ چې کم دینو ګوي کې سورتاو کی هغه خپل عذرونه هغه خپل اعذار هغه چې کم دینو الله ته ورتاو کی خو ما قبلت منه دا عذرونه بددنه چې کم دینو ګوي کې قبل ولې کیږي نه فرمای ولو القى معاذيره ولا تحرك به لسانك مخزو په دې قران کریم باندې جب خپل لتعجل به چې تلوار او کې په دې باندې ان علينا جمعه بشک په مونږ باندې را جمع کول دي د دې قران پسینستا کې ان علينا جمعه في صدرك ستا پسینه مبارکه کې ها وقرانه على لسانك او بیا د دې تلاوت کول زمونږ ذمہواری د زمونږ ډیوټي د ستا په ژبه باندې نو فاذا قراناه نو پس هر کله چې مونږه اولولو دلرا جبريل امين عليه الصلاه والسلام باندې نفتبع قرانه نو پس تتابعداري کوا د قران او د لوستلو د هغه نو ته تلوار مکه وخا چې کله دا مونږ جبريل امين ته چې کم نه غوي کې اولولو او جبريل امين درشي او تا ته اولولي نو د ولولو په دوران کې چې کم نه ته د سره الفاظ مو دوهراوه آرام سره ورته غوږ دا چې کله دې ختم کی نو فتبع نو بیا وروسته ورپسې ته شروع کوا نو دا ولی ځکه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له د قرآن کریم آداب دا دي چې کله دا ویلې کیږي نو ته ورسره جګړه نه کې چې هغه به مو یو ته به مو تاسو په شله په خبره باندې د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي د خپل امام سره جګړه مکوئ چې مخه تاغم فاتحه شروع کړي د تاسو بسم خوش خوش شروع کړي نو ځکه دا خو د قرآن حصہ ده او د قرآن چې کوم نه په باره کې حکم دا دی چې کله دا ویل کیږي نو یا به اوري کو نږدې ورته او کو اوریدلې نشي نو وانصتو نو خاموش شي چپ شي لري ولالي تلاوت اوري نه نو بس آرام سره ودرېګا خاموش ودرېګا بس دستا دا خاموشي من کان له امام فقراءه الامام له قراءه دې زنه ثابت شولخه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د قراءت خلف الامام داغه د نهي داغه د منع په باره کې چې کوم حکم دی هغه دې ځنه ثابت شو فاذا قراناه پس هر کله چې مونږ اول ولو دلرا نو فرمایي په جبريل امين عليه الصلاه والسلام باندې پتبع قرانه نبي ته ورپسې کېږي د قران د تلاوت د ثم ان علينا بيانه بیا په مونږ باندې هغه وضاحت د قران کریم دی کلا هرگز دا سنه دا بل تحبون العاجله بلکې تاسو خوخوي العاجله دی دنیا لرا عاجله دا چونکه اډوانس تا دا زر دا په لاس باندې چې کم دینو ګوي کې زر راځي د دې وجنه الله دې ته عاجله ویخه وتذرون الاخره انسان عجول دی او دنیا عاجله ده نو چې انسان عجول شو اسو ورته دنیا عاجله شوله تاسو پوښتنه په خبره باندې ګران کار دی نو مثال چې کم دینو ګوي کې د اغي وږي بچی دې د ساروي چې دې وږي دې او په مور پیرا پریخي دي نو دې به تنه منکی نو چې داغي باوجود تر نه منشنو الله فرمایي دا اوس مؤمن دی وتذرون الاخره او تاسو پرېک دوی اخرت لرا نو تاسو پرېک دوی اخرت لرا یعنی فلا تعملون لها تاسو ورته د اخرت په باره کې نه عقیده لرئ نه د هغې دپاره عمل کوئ وجوه یومئذ ناظرة مخونه به په دقه ورځ باندې تر و تازه وي نظرت نظر الله نظر په ضاد سره په معنا د تر و تازګۍ سره راځي د دې وجنه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دعا غوښتلې ده د وجوه ناظره دپاره
د چا په حق کې ما ته وګورئ. الله تر او تازه لري هغه مخونه چې څوک زما یو حدیث واوري او یاد کی او بل ته ور ورسي دې کې پیشنګوئی د دې خبرې د پاره چې د نبی علیه السلام احادیث اوریدونکي نارینه او زنانه یادون کی نارینه او زنانه بل ترسون کی نارینه او زنانه وجوه یومئذ ناظره ځکه د نبی علیه السلام دعا چرته الله رد کوي نه ښه. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو دا خوشخبری ده ښه، دا زیری دی. الله دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي. وجوه یومئذ ناظره مخونه به په دغه ورځ باندې دا تر او تازه وي الی ربها ناظره او خپل رب طرف ته به کتونکي وي. ووجوه او مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې باسره تراو به وي. دا به داسې چې کوم دی نو ګویا کې مړاوي به وي ښه. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه. دا مخ چې کله کله داسې خفه وي که نه تروش مخې او داسې مړاوي مخې سړی درته مخې ته اساسي ته پته لګي ښه. نو د دې کافرانو دا مخونه به په دغه ورځ باندې ډېر زیات مړاوي وي. تظن ان يفعل بها فاقره او دوی به ګمان کوي چې کېدلی به شي په دوی باندې فاقره هغه ملا ماتونکې عذاب. فاقره من الفقار، فقار ویل کېږي فقار الظهر د ملا تیره. فقار چاته ویل کېږي؟ د ملا تیر ته ویل کېږي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه. د ملا تیر مونږ تاسو ته سپینل کاټ وایو. څه ورته وایو؟ سپینل کاټ ورته وایو ښه. نو الله رب العالمین فرمایي دا دوی به دا ګمان کوي چې په مونږ داسې عذاب راتلونکی دی چې ملا به راله ماتوي. ان یفعل بها فاقره، فاقره د هغې مصیبت او هغې څیز ته ویل کېږي چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې ملا ماتوي. نو فرمایي شاباشه کله هرگز داسې نه ده اذا بلغت التراقیه چې هر کله ور ورسیږي دغه نفس التراقیه ترقوت دا چې کوم دی نو ګویا کې مرۍ ته ویل کېږي د ترتوړي ته ویل کېږي ښه. ما ته وګورئ یو دا ځای دی او یو دا ځای دی، یو دا اډوکی دی یو دا اډوکی دی. د دې دواړو اډوکو په دې منځ کې چې دا ځای دی دې ته څه ویل کېږي؟ ترقوت ته ویل کېږي تراقي. نو ترتوړی ورته مونږ او تاسو وایو ښه. نو کله اذا بلغت التراقیه هر کله چې ورسیږي دا نفس د انسان یعنی دا ساده د نوزي او دا دقه چې کم دی نو ګویا کې د ترتوړي ته را ورسیږي او د مرۍ ته را ورسیږي. وقیل او دته وویلی شي من راقن څوک دی دمګرې د الله د عذاب نه به دې اوس څوک بچ کوي. وظن او دې ګمان وکړي انه الفراق بس اوس خو لکه چې د دنیا نه چې کم دی نو جدایي دا را باندې راغله. نو والتفت الساق بالساق نو دې به را اونغاړي دا یو پنډی په بله پنډی باندې. لف چاته ویل کېږي؟ رانغښتلو ته منه اللفیف مقرون و لفیف مفروق. یاد دي درته که نه؟ والتفت الساق بالساق د دې وجې نه ملف چې کم دی نو ګویا کې دا فایل ته ویل کېږي یو څیز په بل څیز کې د پاسه چې کم دی نو رانغښتلی کېږي. والتفت الساق بالساق او نو را وبنغاړي یو پنډی په بله پنډی باندې. ما ته وګورئ دا د ډېر افسوس په وخت کې خلک دا یو خو د دې به د خپې د پاسه دغه شان دي د ډېر تکلیف په وخت کې. نو الی ربک یومئذ المساق نو ستا رب طرف ته په دغه ورځ باندې المساق السوق مصدر میمی سوق تللی بس ستا رب طرف ته اوس تللی نو هغې ته چې کوم دی نو ګویا کې دی به په دې باندې پوه شي. نو فلا صدقه نو د تصدیق نه وکړی دی کافره د څه څیزه؟ د الله د نبی علیه السلام د بعث بعد الموت د قرآن. ولا صلی نه اولی په ایمان مقدم کو ښه ایمان یې نه راوړی. ولا صلی مونځ یې نه وکړی ولکن کذب لیکن تکذیب یې کړی د قرآن. وتولی او اعراض یې کړی د ایمان نه. ثم ذهب الى اهله نو بیا دې تللی اهل خپل ته یتمتع او هلته یې تکبر کو نو هغه خپل کور کې چې کوم دی نو ګویا کې لګیا دی ښه التم تکبر کوي. الله فرمایي اولا لك فاولا نو هلاکت دی ستا دپاره پس هلاکت دی. اولا دا چې کوم دی نو مقلوب دی د ویل نه، ویل هلاکت ته ویل کېږي. نو فرمایي اولا لك هلاکت دی ستا دپاره فاولا پس هلاکت دی. ثم اولا لك نو بیا هلاکت دی ستا دپاره فاولا پس هلاکت دی. څلور پیرې الله هلاکت ذکر کو. نو ما ته وګورئ دا وړمبنی هلاکت دا د دنیا دی، دا دویم هلاکت د قبر دی، دا دریم هلاکت د حشر دی او دا څلورم هلاکت د دوزخ دی.
نو الله فرمایي دا ټول هلاکتونه پتا را جمع شوي دي. ايحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان ان یترک سدا چې دی به پرېښودلی شي سدن عبث خوشه دی به دقه شان دی چې کوم دی نو پرېښودلی شي د ده نه باندې څوک تپوس پوښتنه نه کوي چې څه دي کړي څه دي نه دي کړي نه داسې چېرته کېږي. سدن مهمله خوشه نو علم یک نطفتن الله رب العالمین ورته اوس ابتدای تخلیق بیانوي. علم یک نطفتن آیا نه و دی نطفه من منی د هغې منۍ نه یمنا چې دا ورچولی شوله په رحم د مور د ده کې ثم کان علقتن نو بیا و دی علقتن د وینې ټوکړه فخلق الله رب العالمین دی جوړ کړلو فسوا برابر یې کړلو فجعل منه الزوجین نو وی ګرځولو د ده نه الزوجین جوړه الذکر والانثى چې نارینه او زنانه. نو الیس ذلک بقادر نو آیا نه دی ذلک دق فعال د دق کارونو الیس ذلک بقادر آیا نه دی دق الله رب العالمین قادر علی ان په دې خبره باندې یحیی الموتى چې را ژوندي کړي مړو لره بلا ولنا پکار ده چې مسلمانان کله دا واوري د آیت کریمه نو ورسره دی وایي چې بلا ولنا الله قادر دی. بسم الله الرحمن الرحیم نو دا هم موږ وایو چې سورتونه به وایو نو بانګ وایو نو بیا بلته نه هغه به پانسي چېرته طالبات دي را سره په درس کې ناست وروستو به اذان وکړو خیر. بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة الدهر دی. سورة الدهر دا مکی سورت دی او د ما قبل سره د دې مناسبت هغه دا دی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى د تیر سورة القیامه په آخره کې الله رب العالمین د بعث بعد الموت دا غي چې کوم دی نو ګویا کې اجمالا ذکر وکړو. په دې صورت کې الله رب العالمین د ابتداء تخلیق ذکر کوي. نو چې الله رب العالمین د انسان د تخلیق په ابتدا باندې چې کوم دی نو قادر دی نو په اعاده باندې خو قادر دی او دی دې صورت ته سورة الانسان هم ویل کېږي ځکه دې کې د انسان د تخلیق ذکر دی. دې ته سورة الابرار هم ویل کېږي ځکه په دې کې د نیکو خلقو چې کوم دی نو ګویا کې صفات الله ذکر کړي دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي هل اتی علی الانسان آیا راغلی دی په انسان باندې حین من الدهر یو وخت د زمانې داسې لم یکن شیئا چې نو دی څه شی مذکورا قابل ذکر. آیا په انسان باندې داسې څه وخت راغلی دی نو او بالکل پې راغلی دی چې دی نو موجود او دی الله رب العالمین موجود کو. انا خلقنا الانسان بشک موږ پیدا کړی دی انسان من نطفه د هغې نطفې نه امشاجن چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې مرکبه ده. امشاجن هغه څه ده هغه مرکبه ده د څه څیز نه مرکبه ده دم دی بلغم دی سودا ده صفراء ده هغه نطفه چې دا ټول څلور واړه چې کوم دی نو ګویا کې عناصر اربعه پکې الله رب العالمین څه کړي دي دا پکې الله را جمع کړي یا امشاجن دا مرکبه ده د څه څیز نه د هرې ځمکې د هرې خاورې د هغې د رزق څه نه څه حصه د ده دې ګېډې ته تلې ده. دا سیز د فلانکي ملک نه راغلی دا د فلانکي میډ دی دا د فلانکي ملک میډ دی دا سیلی د هغه ځای نه راغلی دا بخارات پې د هغه ځای نه الله راوستی دي دا باران پې د هغې دریاب نه الله دا چې کوم دی نو ګویا کې راوستی دی. نو د ده په رزق کې د هرې خاورې چې کوم دی نو څه نه څه اثر دا پکې څه وي دا پکې موجود وي. هغه رزق چې کله دی اخري دننه لاړ شي د هغې نه چې کوم دی نو الله وینه جدا کړي د هغې وینې نه الله دا سپینه ماده د نطفې دا ترنه الله رب العالمین جدا کړي دماغو ته ور وخیږي بیا د دماغو نه الله رب العالمین د نارینهو ملا ته کوزه کړي او د زنانهو د هغې ته چې کوم دی نو سینو ته کوزه کړي او د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو ګویا کې دا الله رب العالمین په دې جسم کې ساتي. نو الله فرمایي چې من نطفة امشاج نبتلیه او مونږ آزمیو دې چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین فرمایي په ده باندې مونږ ازمیښت کوو نو فجعلناه سمیعا بصیرا فلذا جعلناه سمیعا بصیرا دې د ازمیښت پې کوو نو د دې وجې نه ورلا څه ورکړي دي دی مو سمیع جوړ کړی دی اورېدونکې بصیر مو جوړ کړی دی لیدونکې ازمیښت پې کوو د ده د اورېدلو د ده د لیدلو امتحان کوو. انا هدیناه السبیل
مونږه خودلې ده ته هغه لاره حقه، اما شاکرا و اما کفورا، یا به د شکر ادا کوونکي وي او یا به ناشکري کوونکي وي. دواړه لارې مرته چې کوم دی نو ګویا کې دا مرته ښکاره کړي دي، اختیار مور لور کړی دی. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، او بېشکه مونږ تیار کړي دي د کافرانو دپاره زنځیرونه، و اغلالا او کړې، و سعیرا او هغه بلیدونکي اور. ان الابرار یشربون من کأس، بېشکه نیکان دته سورة الابرار هم ویل کیږي. نو ان الابرار یشربون من کأس، بېشکه دا نیکان د اسکل کوي من کأس د هغې پیالې نه، کان مزاجها کافورا، چې وي به ملاوټ او امیزش د هغې کافورا، د کافور سره، په هغې کې به د کافور امیزش وي او ملاوټ به وي پکې. کافور څه شی دی؟ عینا، دا یوه چینه ده، یشرب بها عباد الله، چې څکل به کوي په دې باندې بندګان د الله رب العالمین. دا د جنت یوه چینه ده. الله فرمایي په شرابو کې به مې درله د کافور چینې چې کوم دی نو ګویا کې اوبه مکس کړي وي، ها، یفجرونها تفجیرا، نو چې دوی به چلوي دقې لره تفجیرا، دقې چینې لره تفجیرا په چلولو سره. معنا دا چې دا داسې یو چینه ده چې دوی یې کوم طرف ته اړوي که نه، نو دوی به اړولی شي، د دې نهر به اړولی شي، د دې وله به اړولی شي، د دې لختې به اړولی شي. بس دا به ټول د دې په اختیار کې وي. یوفون بالنذر، دا جنتیان څوک دي؟ دوی څه کار کو؟ یوفون بالنذر، دی پوروالی کوي په منښتو باندې. ویخافون یوما، دی یریږي د هغې ورځې نه، کان شره مستطیرا، چې دی شر د دقې ورځې مستطیرا منتشرا. مستطیرا معنا منتشرا. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ د طیر نه دی که نه؟ نو ما ته وګورئ، دا هوا کې چې کله دا مرغۍ الوزي که نه، نو دا د خپل وزرې د خپل وجود څه کي؟ دا کولاو کې، دا منتشر کې. ښه، نو مستطیرا خورونکې، د دې شر ډېر خور وور دی. مستطیرا د دې شر چې کوم دی نو ګویا کې ډېره د خور وور دی. ښه، نو فرمایي ویطعمون الطعام، او دا جنتیان دوی خوري خوراک لره علی حبه، مع حبه، سره د محبت خپلنا، یعنی په نازړه باندې نه، ښه په مینه باندې چې کوم دی نو ګویا کې خوراک ورکوي. مسکینا، مسکین ته، و یتیما، یتیم ته، و اسیرا او قیدي ته. انما نطعمکم لوجه الله، او ویقولون لهم، او بیا دا جنتیان چې کوم دي که نه، دوی چې کله په دې خلقو باندې خوراک کوي نو ورته دا هم وایي، یا په زړه کې دا وایي، انما نطعمکم لوجه الله، بېشکه مونږ خورو په تاسو باندې خالص د رضا د الله دپاره. لا نرید منکم جزاء، نه غواړو مونږ ستاسو نه بدله، ولا شکورا، او نه شکریا. نه ستاسو شکریا ته مو ضرورت شته دی، او نه ستاسو نه بدله غواړو. نو ما ته وګورئ، نن سبا چې دا کوم خلق غریبانانو له څه څیز ورکوي، نو خپله پبلیسټي پې کوي، خپل چې کوم دی نو ګویا کې هغه تشهیر په هغې باندې کوي. نو دا یو قسم چې کوم دی نو ګویا کې شکور شو. پوه شولې په خبره باندې؟ یا د دوی د دې صدقې نه چې کوم دی نو ګویا کې بدله اخیستل غواړي. عامو خلقو کې خپل چې کوم دی نو ګویا کې پبلیسټي او خپل ایډورټایزمنټ کوي، نو 100 روپۍ به ورله ورکړي او دلته به ورسره تصویر وباسي. نو د هغې خوار غریب هغه غربت او مسکنت به په ټوله دنیا باندې خور کړي چې دا هغه خوار دی چې ما ته یې لاس نیسلی دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو تاله چې الله دا دومره ډېرې درکوي، نو ستا نه الله څوک خبر کړی دی؟ تاله خو الله پټ په پټه درکوي. تاله چې الله کوم صلاحیتونه استعدادونه درکړي دي، نو بارې لګولي دي چې دې سړي کې مې دا کمالات کېښودلي دي، نو ته چې یو سړي دومره معمولي څیز ورکوې، نو په هغې باندې دا چل کې دا نه ده پکار. ښه، انا نخاف من ربنا، بېشکه مونږ یېرېږو د رب خپل نه، یوما د هغې ورځې عبوسا، عبوس مخونه تریوونکي. د عبس نه دی، عبس ویل کېږي چې سړی تندی تریو کي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو عبوسا، نو دا چې کوم دی نو ګویا کې عبسا، قمطرا، بصرا، کلحا، دا ټول په یو معنا باندې راځي. ښه، عبوسا او هغه ترشمخې، قمطریرا، قمطریر دا چې کوم دی نو شدت دی په دقې چې کوم دی نو ګویا کې په تروش مخوالي کې، چې ډېر زیات چې کوم دی نو ګویا کې مخونه تروونکې ده. او شعباس فرمایي فوقاهم الله شر ذلك اليوم، نو بچ کړی دی الله رب العالمین دې جنتیانو لره د تکلیف د دقې ورځې د قیامت نه. ولقاهم نظرة، او ورکړی دی دې ته تازګي، وسرورا او خوشحالي د دقې ورځې. وجزاهم بما صبروا، او بدلی ورکړی د دوی ته
په سبب د صبر د دوی باندې جنتن اغا جنت وحریرن ریخم متکئین فیها دوی به تکیه لګونکي په دغه جنت کې علی الارائک په تختونو باندې لا يرون فیها دوی بنینی په دې جنت کې شمسن نور ولا زمهریرا او نه یخواله. الله فرمایي نه به پکې نور اینی. نور نه مراد دلته د نور هغه تپ دی چې کوم سړی تنګي. د نور نه مراد څه شی دی؟ هغه تپ دی چې سړی ستي تنګي. بار کله کله په دې ورځو کې نن سبا سکینی کنه یو لس منټه او دن راشي چرته الله کله نه وتی یاره بس د دې نور نه راوتښتیدم. مطلب دا د نور د تپ چې کم دینو تنگ کړم. الله فرمایي جنت کې به دومره تیز نور نه ښه چې هغه تاسو تنگ کی ولا زمهریرا او نه به دومره یخوالی پکې چې هغه تاسو تنگ کی. نو فرمایي ودانیه علیهم ظلالها او نزدې بوي قریبه وقریبه علیهم ظلالها په دې جنتیانو باندې سوري د دې جنت یعنی سوري د ونو د دې جنت ظلال شجرها یا ظلال اشجارها وذللت قطوفها تذلیلا او ټټکړی شوی بوي قطوفها هغه میوه د دقه جنت تذلیلا پټټولو سره دا به الله د دوی تابع کړی وي. الله به ورته مسخر کړی وي. داسې بنوي چې یاره ډیر دنګ وي او ته ورته د لاندې نه ولاړې د لومبړې په شانتي وي چې انګور ته راودي ولاړ شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ الله فرمایي داسې بنوي ښه وذللت قطوفها تذلیلا بس دا تا ته مسخر کړي شوي دي. ويطاف عليهم بآنية من فضة نو ګرځولې بشي په دې جنتیانو باندې هغه لوښي د سپینو زرو. نو د سپینو زرو په لوښو کې به ورله الله رب العالمین شراب ورکوي. ښه نو عبدالرحمن بابا وی کنه وی بادشاهان کو وبس کی په جام د زرو ما رحمان لره د خورو کنډول بس دی. نو دا د بادشاهي صفاتونه دي دا الله اخرت ته ساتلي دي. دنیا کې به کم نه غوي کې د سپینو زرو په لوخي کې مسلمانان کم از کم خوراک سکات نه کوي. ښا واکواب او د قرنګي هغه اکواب جمع د کوب معنا ته نه چې کم نه غوي کې هغه جګونه اب خوره کانت قواریرا چې وی بدا د شیشو قواریر من فضه او دا شیشه دا به چې کم نه غوي کې د سپینو زرو وي. شیشه د سپینو زرو څنګه کېدلی شي؟ مطلب دا سپین زر به الله دومره پاک او صاف پیدا کړي چې دا به د لرې نه شیشه ښکارېږي. نو شیشه به لا پسنګ په کوم حالت کې وي. ښه نو قواریر من فضه نو دا شیشه دا به د چاندی وي. قدروها تقدیرا اندازه کړي به د طائفینو ګرځونکو دقه چې کم دینو ګویا کې لوخ لرا تقدیرا په اندازه باندې. نو ماته وګوره چې کتلی وي ښه چې د دې جنتی څومره چې کم دینو ګویا کې شربتونو ته او څومره شراب ته زړه کیږي اقم رب ولا راوړي. دا نه چې د زړه ډیرو ته کیږي او معمولی غوندې ورله لګ ورکی. تاسو پوه شئ په خبر نو بیا به زړه نیمګړی پاتې شي. او دا هم نه چې زړه چې کم دینو نیم ګلاس ته کیږي او ډک ګلاس ورله راوړي ولې زړه به تنه تور شي. نو بقدر اندازه او بقدر خواهش قدروها ويسقون فيها كأسا او سکولې بشي فيها پدوی باندې فيها پدق جنت کې كأسا کاسه کان مزاجها زنجبیلا چې وي به ملاوت ته هغه زنجبیلا ادرکو. دا ادرک چې کم دینه ګویا کې دا ادرکو ذائقه به پکې ملاو شوی وي. عرب هغوی د ادرکو استعمال په مشروباتو کې ډیر زیات کوي او ډیر زیات خوخی هم شای زنجبیل. دا التنن سبا چې کم دی کنه د ادرکو چې دا د عرب ډیر زیات خوخیخه او هغه ته سوی شای زنجبیل ورته وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه الله مټول بوزا چې د حرم نګیر چاپیره ناشي او د خلق ترماس راوړي او په کچه پیاله کې درته چې ورچول شروع کی او د زنجبیل هغه بوین درته تن راشي. ښا نو تاسو ته بیا را یاد شي. نو فرمایي عینا فیها تسمى سلسبیلا او دا دې سچینه ده په دې جنت کې تسمى چې دې ته نوم کې خودلې شوی د سلسبیلا په سلسبیل باندې. ويطوف عليهم ولدان مخلدون او ګرځي په دې باندې هغه الکان چې هغه به همیشه وي همیشواله به وي داغي په الکوالۍ کې. یعنی د الکوالی دا به چې کم دینو زړیږي نه. اذا رايتهم هر کله چې ته ان دوی لرا د الکان لرانو حسبتهم تب په ګمان کې لؤلؤا ملغلري منثورا خوري وري شوي. واذا رايته هر کله چې ته ویني اي حبيبا ثم پدق ځای کې نو رايت نعيما نو تبګوري نعمتون لرا وملكا كبيرا او هغه بادشاہت لوی. عاليهم ثياب سندس
پورته د دوی نه باغه کپړې د ریخم وي سندس باریک ریخم خضر چشنه بوي و استبرق او ډک ریخم وحلوا اساور او کاری به ورچول شوي دي ته د بنگړو من فضه د سپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او سکله بی الله رب العالمین په دوی باندې اغا سکاک پاک ان هذا كان لكم جزاء بشک دق مذکور تاسو د پاره بدل له وکانه سعیکم مشکورا او دا دې هغه مهنت تاسو مشکورن قبول کړي شوی إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا اطاعت مکو د دوینا د یو ګناهګار یا د یو ناشکره واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له او د شپې سباز حصه سجده کو الله ته من تبعیزی وسبحه ليلا طويلا او تسبیح وای د الله رب العالمین هغه اوږد شپه ان هؤلاء يحبون العاجله بشکا دا کسان دا اهل مکه دی غواړي العاجله دنیا لرا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويتركون وراءهم او پریدي شاته د دوینا يوما ثقيلا هغه ورځ چې درنه ده نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم بشک مونږه پیدا کړی دی دوی او سخت کړی مو دی اسرهم هغه چې کم دی نو ګویا کې مفاصلهم د دوی هغه بندونه الله فرمایي چې د دوی دغه جوړونه چې کم دی نو ګویا کې څه کړي دا مراټیټ کړي دي تاسو پوښلې په خبره باندې د دوی چې کم دی نو ګویا کې جوړونه او بندونه دا مراټیټ کړي دي ورنه جوړ او بند ما ته وګورئ دا الله رب العالمین په خپل قوت باندې جوړ ساتلې دی دا عمر له داسې کیږي او دا وزینا ورنه کو الله رب العالمین نه غوښتلې نو دا د انسان په دې وجود کې چې دا څومره هم چې کم دی نو جوړونه دي پوښلې په خبره باندې کنه دا به چې کم دی نو ګویا کې د یو بل نبی ځای شوی و اذا شئنا او هر کله چې موږ وغواړو بدلنا امثالهم تبديلا بدل بکو په مثل د دې باندې په بدلولو سره دوی بلری کو دي په ځای بنور راوړو ان هذه تذکره بشکد احکام دا نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما بسم الله الرحمن الرحيم سوره المرسلات دا مکی صورت ته په ترتیب د مصحف سره 77 په ترتیب د نزول سره 33 نمبر صورت ته او د دې په ابتدا کې الله رب العالمین د اغه سلیګانو بادونو ذکر کړی دی کوم چې الله را لېږي مرسلات را لېږلي شوی د دې وجنه دې صورت ته هم سویل کېږي سورۃ المرسلات ویل کېږي تاسو په شله په خبره باندې نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې موږ په مینا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په غار کې و چې د آیت کریمه د دې نزول شروع شو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تلاوت کو او ما به ور سره چې کم نه ګویا کې دا لوستلو پدې کې یو مار راخکار شو مونږ باندې حمله کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته اشاره وکړه چې قتل کوي مونږ په ورټوب کو خو هغه زمونږ نه او تختیدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل چې الله تاسو د شر نه داسې بچ کو لکه څنګه چې تاسو الله د شر نه بچ کړلې نو فرمایي والمرسلات زما د قسمی په اغه سلو باندې چې هغه را لېګلی شوی دي عرفا متتابعا پر لپسې په یو پسې بل سلی چې کم نه ګویا کې هغه الله رب العالمین را لېږي فالعاصفات عصفا نو زما د قسمی په هغه الوتن کی باد باندې عصفا چې هغه ډیر په تیزی سره چې کم نه ګویا کې سکیږي هغه الوزی نو فرمایي والناشرات زما د قسمی په هغه سلو باندې الناشرات نشرا چې هغه پورته کون کی وی په پورته کول سره نشر نو هغه چې کم دی نو ګویا کې چې هغه سیلې راشي نو دا دوړیو دا ګرد غبار د دې ځای نه سکی دا چې کم دی نو ګویا کې پورته کې شاباش نو فرمایي ښا یا والناشرات نشرا زما د قسمی په هغه سیلېګانو باندې چې هغه چې کم دی نو ګویا کې بارانونه د دې وریځونه چې کم دی نو ګویا کې را پورته کی او دا وریځ را نچوړ کی نو فالفارقات فرقا زما د قسمی په هغه سلو باندې چې هغه جدایي راوستون کی دي د وریځې او د باران ترمنځ یا فالفارقات فرقا زما د قسمی په هغه آیتونو د قران کریم باندې چې هغه فرق راوستون کی دي د حق او د باطل ترمنځ په فرق راوستلو سره نو فالملقیات ذکرا نو پس زما د قسمی په هغه فرشتو باندې الملقیات ذکرا چې هغه را تاون کی دي را چون کی دي ذکرا وحی لرا د الله د طرف نه وحی راوړون کی دي عذرا او نذرا نو دا چې کم دینه ګویا کی یا خو د دې کافرانو هغه عذر روباسي
او یا او یری. معنا دا د دې هغه عذر چې کم دی نو ګویا کې په الله ختم کی، دا وحی چې الله نازل کی په دغه فرشتو باندې، نو د دې کافرانو بانه ختم شوله، نو اتمام حجت په او شو، نو عذرن شو. دی اسلام قبول نکو او نذرن یا دا د مؤمنانو د پاره چې کم دی نو يرون کی شي، نو مؤمنان د قران په دغه آیاتونو باندې عمل وکي، نو دا غي د پاره شي دا نذر شي. تاسو پوه شئ لکه په دې باندې. نو عذرن او نذرن انما توعدون لواقع، بشک هغه عذاب یا هغه بعث چې تاسو سره وعده کولې شي لواقع، دا واقع کېدونکې دی. فاذا النجوم طمست، پس هر کله چې دا ستوري طمست دا محو کړل شي، نو دا چې کم دی نو ګویا کې د قمر د پاره خسف لفظ استعمال شوی او د نجوم د پاره طمس استعمال شو. لو نشاء لطمسنا على اعينهم، طمس محو ته ویل کیږي. نو فاذا النجوم طمست ای محیت نورها، د دې دا چې کم دی نو ګویا کې دا رڼا یې سکړلې شي، دا محو کړلې شي، ختم کړلې شي. نو فرمایي دا ستوري چې کم دی نو دا به بی نور شي. و اذا السماء فرجت، او په هغه وخت کې چې اسمان فرجت دا کلاو کړلې شي، معنا دا به د مخې نه لرې کړلې شي. و اذا الجبال نصفت، او په هغه وخت کې الجبال نصفت چې دا غرونه دا به په هوا کې چې کم دی نو ګویا کې اوړاو کړلې شي. نصف چاته ویل کیږي؟ دا چې کم دی نو په هوا کې الوزولو ته ویل کیږي. و اذا الرسل، او هر کله چې دقه انبیاء کرام وقتت، اصل کې دی وقتت، وقت یوقت توقیتا، چاله ټیم ورکول، نو دوی ته وخت ورکړلی شي د انبیاء کرامو ته، د څه څیز دپاره به واته وخت ورکړلی شي. دوی به ګواهي ورکوي په خپلو امتونو باندې چې مونږ چې کم دی نو ګویا کې هغه خپل دعوت پوره کړی او خپل رسالت مو رسولی و. نو فرمایي و اذا الرسل وقتت، او په هغه وخت کې چې دا انبیاء کرام وقتت، دی له وخت ورکړلی شي. لأي یوم اجلت، نو د کومې ورځې دپاره اجلت نیټه دی ته ورکړلې شوله، د کومې ورځې دپاره؟ لأي یوم عظیم اجلت، الله فرمایي د کومې لوی ورځې دپاره د انبیاء کرامو ته نیټه ورکړلې شوله چې تاسو به په دې خپلو امتونو ګواهي ورکوئ. لیوم الفصل، هغه ورځ عظیمه کومه ده؟ لیوم الفصل، د هغې بیان دی، د هغه ورځې د فصل دپاره دې ته یوم الفصل وایي، ځکه وامتاز اليوم ایها المجرمون، حق او باطل به الله جدا کی، رښتیا او دروغ به الله جدا کی. وما ادراک ما یوم الفصل، څه شي خبر کړی دی تعالی را څه د هغه ورځ د فصل ویلو؟ یومئذ للمکذبین، خرابي ده او هلاکت دی په دغه ورځ باندې د مکذبینو دپاره. الم نهلک الاولین، آیا موږ دې هلاک کړي وړاندبنو لره؟ ثم نتبعهم الاخرین، او بیا مو ورپسې کړي دي دا ورستنی په عذاب کې. كذلك نفعل بالمجرمین، هم دغه رنګ مونږ کوو د مجرمانو سره. ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما نه پیدا کړي تاسو د هغې اوبو سپکونه نطفه، فجعلناه فی قرار مکین، مونږ ګرځولې دی دقې لره، دقې اوبو لره، فی قرار په هغې ټکاو کې، مکین محفوظ، چې هغه چې کم دی نو رحم دی، رحم مادر، په هغې کې مو چې کم دی نو په یو محفوظ ځای کې مو درته ټکاو نه دی درکړی، یعنی دا د هغې نه چرته تلي راغلي نه دي. دا اختیار د الله دی چې الله نه یې غوښتلي نو نطفه دا پر رحم کې ټهراویږي نه، دا د الله اختیار دی. د دې وجې نه نارینه او زنانه د واده نه وروسته هم تر ډېرو مودې پورې چې کم دی نو چې الله نه یې مقرر کړي نو دا پر رحم مادر کې دا نطفه چې کم دی نو ټهراویږي نه، نو بچی نه کیږي. چاله عمر تیر شي او د هغې باوجود ورله الله رب العالمین پر رحم کې نطفه ټهراو نه کړي، نو فجعلناه فی قرار مکین، الله فرمایي دا زما کار دی. الی قدر معلوم، نو دا چې الله په دې رحم کې تر څه وخته پورې ټهراو کړله، نو الی قدر معلوم، تر یو اندازې متعینې پورې، 6 میاشتې به وي، 10 میاشتې به وي، کال به وي، څومره وخت به وي، بس دا الله ته معلومه ده. فقدرنا، نو موږ اندازه کړله دقه نطفه په رحم مادر کې څو ورځو لپاره به وي. نو فنعم القادرون، نو څه ډېر بهتر یو مونږه قادره. نو الله رب العالمین ګوري چې کم وخت ورله مناسب دی د زیږون دپاره، نو ګوره کو د هغه وخت نه دا ماشوم رستو کیږي هم د صحت لپاره نقصان دی، او کو د هغې نه مخکې راوځي هم د صحت لپاره نقصان دی. بیا دغه ماشوم چې د خپل وخت نه مخکې چې کم دی نو وشي، یا په اپریشن باندې، یا په دوایانو باندې، یا په مختلفو سیزونو باندې، نو دا ماشوم بیا مونږ په اکسیجن کې کېښودلی وي په هسپتالونو کې، د بچو په واډ کې. نو ګوره دننه ورله الله د مور په ګېډه کې چې کوم اکسیجن ورکو، نو هغه یو وخت ورله الله مقرر کړی و، د هغې طبعي وخت نه مخکې چې کوم ماشوم وشو، نو هغه به بیا چې کوم دی نو ګویا کې الله فرمایي فنعم القادرون نحنو، مونږ ته هم صبر کړی وی
مونږ چې کوم ولا وخت مقرر کړی دی هغه څه ډیر زیات بهتر دی. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا آیا مونږ نه دي ګرځولې ځمکې لره کفاتا کفت جمع ته ویل کیږي جامعا للاحیاء والاموات یعنی دا ځمکه را جمع کوونکې ده کفاتا جامعا هر سیس چې کوم دی نو را جمع کوي مړي او ژوندي دواړه احیاء و امواتا. اوس وروسته الله په خپل بیان فرمایي احیاء علی ظهرها و امواتا فی بطنها نو ژوندي را جمع کوي په خپل شا باندې او مړي را جمع کوي په خپل ګیډه کې په خپل قبرونو کې. وجعلنا فيها او مونږ ګرځولې د په دغه ځمکه کې رواسي هغه غرونه محکم شامخات مرتفعات شموخ چاته ویل کیږي رفعت ته ویل کیږي دنګوالی ته ویل کیږي واسقیناکم امونس کولی دی پتا سو باندې ما ان هغه اوبو فراتن چاغه خوږی دی عذبا ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون زي هغه زیتا چې وای تاسو په هغه باندې تکذیب کوونکی یعنی ورځ د قیامت انطلقوا الى ظل نو لال شي هغه سوریتا ذی ثلاث شعب چاغه با خاوند د دریو ټوکړو وی شعب شعب نو دا د دریو ټوکړو مراد ترنه چې کم دینو د دې دوزخیانو د پاره د دې د سر د پاسه به الله د سوري د پاسه د سوري د پاره یو لوګي را الیږي نو په لوګي کې خو سورې نه وي ځکه سورې خو سړی د یخوالي د پاره غواړي او لوګي خو وی ګرم او دوی ته بچون کې د سوري او سبق خارج دي ورته منډي کی چې منډي کی نو هغه کې به درې چې کم دینو ګوي کې تهونه الله رب العالمین مقرر کړی وي نو ثلاث شعابین الله فرمایي درې ته به نو هر یو ته به ځان ځان لچ کم دی نو ګویا کی ګرمي را پرېږدي نو یو ته ګرمي دا کمی نو د دریو ته ګرمي بسې دا ډېر زیات وي نو دی خو په دې نیت باندې تلی چې سورې وي الته د بل غم سره د باران نه پټېدم او د پرنالې لاندې مشپاش ولا دی به الته خفای چې دا څه په غم واوړي دلو لا ذلیل سورې ور کون کې بنوي ذلیل سایدار ته ویل کیږي ولا یغنی من اللهب او نبا دا دفعه کی یا فائدہ باور کی من اللهب داغه تپ د ورنا د ور داغه تپ نه بدا چې کم دینو دفعه کول هم نه کی څه فائدہ بنور کی یعنی په دې لوګي کې چې کم تپ ته هغه بدوی تر رسیږي انها ترمی بشرر بلکې دا چې کم دینو سوره دا به وشتل کی بشرر په بصر باندې کل قصر نو په دې لوګي کې چې کم بصری دی هغه بصری با د محلات په شانته لوی لوی بصری به یو بصری با د یو محل غوند لوی وي کانه جماله صفر نو ابتدا کې به دا دومره لوی وي خو چې وروستو کله دا تقسیم شي او ریزه ریزه شي نو دا بشي جماله هغه اوخان جمالتن دا جمع چې کم دینو ګوي کې دا جملن دا جمع دا جمالتن دا تاسو پوښتنه په خبره باندې نو دا به پشان د اغي اوخانو وي د اوخوي صفرن چاغه زیړوي نو اول خو د محل غوندیو خدا دا بستر چې کله ریزه ریزه شنو بیا بم دومره لوی لکه یو زیړ اوخمرا ویل یوم اذ للمکذبین هذا یوم لا ينطقون دا هغه ورځ د چې دی به خبرې نه کوي ولا یؤذن لهم او دې ته اجازه نشي کول کېدل فیعتذرون چې عذر بیان کوي ویل یوم اذ للمکذبین هذا یوم الفصل دا یوم الفصل له جمعناکم والاولین تاسو اولم بني خلق میرا جمع کړی فان کان لكم کید کو چرته وس تاسو د پاره ست تدبیر نن ورځي فکیدونی نو تدبیر جوړ کړي ماتا ویل یوم اذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکه مما یشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الذي آيتون ترجمه تیری شوی دی انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باقي ني مسپاره ان شاء الله مانځنه بعد وايو خیر